أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مخکې آیاتونو کې تذکره و د ابراهیم علیه السلام داغه د رښتینوالي او د هغه د نبوت خبره وه. بیا هغه چې خپل پلار له دعوت ورکاو نو په کومه طریقه باندې ورکاو. دعوت کې د ټولو ناول توحید ضروری دی، رد شرک ضروری دی، دویم نمبر باندې اتباع د رسول پکار ده او ورسره د شیطان د تابعدارۍ نه منع پکار ده. چې دا درې خبرې وشي نو ورپسې بیا تخویف راځي. خبره چې چا ومنله نو د هغه دپاره خو بیا بشارتي، خبره چې نه مني نو هغه دپاره تخویفي یری. د ابراهیم علیه السلام د پلار خبره وه، وی ښه ته زما د الهو نه اعراض کې، که د دې نه منع نه شوې نو زما ستا زویوالي نه د پکار وي، زه به تا رجم کم، تا باندې به بدنامي ولګوم، لرې شه زما د ځای نه. کله چې خبره نه کېده نه جوړېده نو یې ځه ته زما نه بچې، زه تا ته څه نقصان نه در رسوم، زه دنه لاړم، ستا دپاره به دعا کوم چې الله تا ته هدایت نصیب کی. لیکن هغسې دعای کوله خو قبوله نشوه. پیغمبري دعا کوي، الله رب العزت حکیم ذات ته، دا په دې ټولو کارونو کې حکمتونه وي. نو یو شیطانی ابلیسو مخکې تذکره شوې وه، شیطان ابلیس هغه دعا وکړه وی الله ماله مهلت راکې. الله وی ځه مهلت مې دله درکو. لیکن دلته کې پیغمبر دعا کوي، پیغمبر هغه دعا دغه ځای کې نه ده قبوله شوي. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ډېرې دعاګانې کړي د خپل امت دپاره. یو خبره یې رستو پاتې کړله، هغه به د قیامت په ورځ باندې سفارش شفاعت به کوي. نو دعا یې کړوه چې زما دا امت ته په یو ځای باندې هلاک نشي. هغه دعا قبوله شوه. بل دعا یې کړوه چې د دې اتفاق او اتحادي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا هم قبوله نشوه. نو په دې باندې دا ګڼل نه دي پکار چې د هغه دعا قبوله نشوه جو هغه چېرته څه کمی به پکې و. نه، دا د الله رب العزت خپل حکمتي. ابراهیم علیه السلام دعا کړوه د پلار دپاره، هغه قبوله نشوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل امت د اتفاق او د اتحاد دپاره دعا کړوه، نو دا هم قبوله نشوه. اختلاف به پکې، اختلافونه څومره اختلافونه دي، جو څومره جماعتونه دي، جو څومره ډلې دي، څومره مولیانو ته ګوره، جو عوامو ته ګوره، چې څومره ګورې جو د چا چې څه لږې ډېرې خبرې زده دي، خبره کولی شي، جو هغه ځان له ډله جوړه کړله. دغه حالت روان دی.
کله چې هغه د دې خلکو نه ډډه وکړه الله وی ما ولا اولاد ورکو د اسماعیل اسلام تذکرہ نه کوي ځکه چې هغه مشرو اسحاق علیہ السلام دی بیا رستو پیدا شوه دی دا د لوی عمر کې پیدا شوه دی هغه تذکرہ مخکې شي وا او د اسحاق علیہ السلام نه رستو د اسحاق علیہ السلام زوی بکیږي داغه نوم به یعقوبی مطلب اسحاق علیہ السلام زوی به کیږي مخکې وته ویلو اسحاق علیہ السلام د بچی پیدا د بچی چې نوم به اسحاقی داغه د پیدا کېدو زیره ولور کو ورسره پکې دا هم وای و یعقوب نافلا یعقوب علیہ السلام پکې ورپسې نوسه دا ټول پیغمبرانو د ټولو د پارا ذکر خیر ذکر نیک پرستونی خلقوں کی اللہ رب العزت پاتی کو ورپسې تذکرہ کی د نور انبیاء علیہم السلام تو موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی ورپسې د اسماعیل علیہ السلام تذکرہ کی نو ورپسې د ادریس علیہ السلام تذکرہ کی دا د مختلف انبیاء علیہم السلام تذکرہ راضی داغی نرستو د نوح علیہ السلام د نور انبیاء علیہم السلام تذکرہ مختصر دی چې کم پیغام راوړی و هغه پیغام د ټولو یو و رستو خلق راغلو نو هغه پیغام د هغې اخ بدل کو فخلف من بعدهم خلف رستو ناکاره خلق راغلو نو هغه هر څه وران جاړ کړو مونځ یې ضایع کو کم چې مومنانو مسلمانانو ایمان راوړو الله ته توبه وستا عمل صالح کړو دا کسان د هغې دپاره جنت هغې تذکره کوي ورپسې یو خبره به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام ته وی ته ډېر زر زر ول ناراضي زر زر رازا ستا راتلل هغه ته زمونږ تعدی چې ته زر راشي نو خوشحالیږو زر زر رازا نو آیاتونه نازل شو وما نتنزل الا بامر ربک خبره د الله دا لیکن د ملائکو طرف نه کوي ملائکو ته الله جبرئیل علیہ السلام تعالی دا تو وایا وما نتنزل الا بامر ربک من چې رازو نو استاد رب په حکم باندې رازو مکه سورۃ کهف کی خبره تیر شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو شو ناغه جواب سبا درکم وحی بند شوا پنځله سورۃ خواو شاکی وحی را نغله خلکو خبرې شروع کړې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تزر زرول ناراضي الله حکم راو لګو نشی راتله دا خدای الله اختیار دی کله را لېږي په سبا سي را لېږي دا اختیارات د الله دي زمکا او د اسمان په منځ کې چې سدي په دې کائنات کې چې سکیږي دا ټول د الله د حکم دلان دي واذکر فی الکتاب موسی تذکرہ کا دے خلقو تا پدے کتاب کے موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقیناً دے وہ خالص کڑے شوے یقیناً دے وہ غرق کڑے شوے چون کڑے شوے وکان رسول النبی او دے رسول پیغمبر رسول و نبیو سو کوئی رسول و نبی یو شے دے سو پکی فرق کئی سو کوئی رسول هغه ته وایي چې نوې شریعت ورکړی شي نبی هغه ته وایي چې هغه په زړه باندې لګیایي څوک براکس وایي څوک پکې دا وایي چاته چې مخې ته جنگ پروتي
نو هغه ته رسول وای او نبی عام دی. چا یو تعریف کړل چا بل، چا دا ویلی چې رسول هغه ته وای چې مخې ته وته مقابله پرته ده، دعوت ته پروت دی، نه ته رسول وای. څوک دا وای چې نبی هغه کابل ورځ موږ ویلو نبی دا ذاتی صفت ده او رسول هغه ته وای چې کله پیغمبر شي، پیغمبري او ته کله میلاو شي، وحی و تراشي، ناغه بیا رسول شي. او مخکې نن ابتدا نه نبی، نبی عام دی، رسول خاص شو بیا. انه کان مخلص وکان رسول النبی، او دی رسول پیغمبر نبی. ونادیناه منگا آواز وکړه من جانب طور الایمن، د کوه تور د خی طرفنا. وقربناه نجیا، منگا نزدې کو دې ځان ته رازدار. موسی علیہ السلام رازدار او کلم الله موسی تکلیما، الله سره خبرې کړي، خبرې کول، الله و سره خبرې کول، نه الله خبرې به اورېدې. دا دغه جدا شانو. درېمې پاری اول کې وی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. انبیاء علیهم السلام ډېر راغلي، نو بعضې پکې هغه دي چې د هغې سره الله په خپله باندې خبرې کړلي. آیا کې موسی علیه السلام دی، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. موسی علیہ السلام التگی کوئی تور ترا بللے ان التگی ورسره خبرې کړلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم را بللے برا اسمانونو ته، نالتگی ورسره خبرې وکړي. وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، ورکړو موږ دته د خپل رحمت نه د ضرور هارون علیہ السلام پیغمبر. هارون علیہ السلام نبیو، دا پیغمبر دی، دا د موسی علیہ السلام په دعا باندې الله رب العزت دله پیغمبري وروسته ورکړله. دا د الله رب العزت نه مخکې نه مقرر داسې وه چې داسې به کېږي، که نه په دعاګانو باندې نه کېږي. الله رب العزت چې نه مقرر کړي نو هغه بیا پیغمبري په دعاګانو نه میلاویږي. دا الله رب العزت مخکې نه مقرر کړو. موسی علیہ السلام دعا وکړه، یا الله ما رستو راځي سورې طه کې التګه دعا کړه، غني خبرې ذکر کړلې بګي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناغي بګي دا وایي چې وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكنت بنا بصيرا. واذكر في الكتاب اسماعيل، تذکرہ کا دے خلقو تا پدے کتاب کی دے اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد، یقینا دے رښتینی وعده والا، ډېر رښتینی سړی. وکان رسول النبی، او دے رسول نبی رسول دے نبی دے پیغمبر دے رسول لے. وکان یامر اهله بالصلاة والزکات، او دے حکم بے کا خپل اهل ته د مانځه او د زکات. وکان عند ربی مرضیه، او دے او د خپل رب پنځ باندې پسندیدہ دے، داسې او چې الله ته راضي وو. دې دا ګڼل نه پکار چې نور پیغمبران نه کړي د کړلی واسي، نه هر پیغمبر داسې کړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو خپل اهل ته حکم کوا، وامر اهلک بالصلاة، په خپل باندې په دې باندې کلک اوسه. دلته وی یامر اهله بالصلاة، خپل اهل ته حکم کاو د مانځه د زکات، او دې د خپل رب په باندې پسندیده او داسې او چې الله ته راضي وو.
نور نو راضي سو دا بعضې صفت د بعض سره ذکر کړی شي خصوصیت سره نور الله د ټول ناراضي دی واذکر فی الکتاب ادریس تذکرو کده خلقو ته په دې کتاب کې د ادریس علیه السلام انه کان صدیق النبی یقینا دی ورشتونه پیغمبر رشتونه نبی و دی ورفعناه مکان علی او چت کړه موږ در اوچت زیتا اوچت کړه موږ دل را پوچت مرتبه تا دل موږ اوچت مرتبه ور کړوا انبیاء علیهم السلام ټول دی هغه له اوچت مرتبه ور کړلا دلته کې ادریس علیه السلام دی نو ادریس علیه السلام نے اوچت مکان ور کړل اوچت مرتبه ور کړلا ډېر عزت ور کړل ټول پیغمبران له ور کړل نو د تذکرہ کې بیا دل ددا سکی دلته کې ادریس علیه السلام دې هغه مبارک ډېر شي دروغ ویلې شي دي ادریس علیه السلام داغه د ملک الموت سره یارانه وا دوستانه وا دا ځان خلق خبرې کې مخکې خبره ما وکړه رستو چې کوم راضي وما نتنزل الا بامر ربک دانګه ملائک داسې خلق دی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون آی نافرمانی نه کیدا الله د حکم کې هغه څه چې الله د طرف نه ته حکم کولای کیږي نو د ادریس علیه السلام د ملک الموت سره دوستانه وا نو پیری وته وی چې ته د خلکو نه څنګه اخلي ته زمام دا سواخل ما زه وګورم چې دا څنګه چل کی نو هغه ته سواغس بیا وی ما باندې چکر لګن دا جهنم راته وخا جنت راته وخا او چې دا راځه بوئی تو جہنم سیرے پیو کو بیا جہنم نہ راوته نو جنت تلاړ د جنت سیرے پیو کو ویوس راځي چې زو واپس نو دا ګورا ملک الموت جنت ته څوک راشي واپس دي سو واپس دزي ملک الموت راکاږي هغه دا غوزم جنت غوزم نه فیصلہ کې جو کوي کو کنه فیصلہ کو خبره بعض وخت کې ملګرتیا خبر لاړ شي فیصله لاړ شي وی الله ته فیصله پیش کړه چې دا یا الله دا ادریس علیه السلام میرا واستلو د جنت ته و جنت دار اوسینا هغه وای چې زه په دې کې رښتونه یم ادریس علیه السلام وای الله دا فیصله کړلا چې سړی بمري زمړ شوم وای دا فیصله کړلا چې جهنم باندې براتيریږي نو زه په جهنم راتیر شوم جنت ته براشي نو جنت بیا وتل نشته او دا الله قانون دی وی الله وسره دا فیصله وکړه وته وای کده آخری پیغمبر چې دی داغه چې څومره امتیان دی هغه لکه جامې جوړی وای دی درزي او ټیلر نو هغه جامې جوړی چې بیا دی پاتې شي او کنه نو جامې نه جوړی هغه له بیا گزيږي بیا راو باسي هغه ته جو جوړو ما کنه لګیا دی تر اوسه پورې پته نشي څومره جامې به جوړی کړي زمونږه نمبر په کې 13 ګوره کې نه ویلا پته نه لګي دا قصې ویل کیږي خلک وایي د دې هیڅ حیثیت نشتی د دې قصو حیثیت نشته دا درو قصې خلکو جوړی کړلی ادریس علیه السلام په ځمکه کې وفات شوی دی ځمکه کې دفن کړی شوی دی داغه د روح په باره کې مخکې چې کله د معراج واقعه موږ ویل نو د موږ ویلو ادریس علیه السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شوی او داغه د روح سره په څلورم اسمان کې نو دې څنګه کې چې هغه په جنت کې او روح دې په اسمان کې څلورم اسمان کې نو ځنه کې نو بدن دې دلته کې پس زمکه کې او روح دې په څلورم اسمان کې دا د الله رب العزت نظام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته تلو جهنم تم تلو
دا دواړه لیدلی و چکر یې لګول وې. بیا راغی موږ ته ووې چې ما ولید ډېر خراب ځای دی جهنم او جنت ډېر ښه ځای دی. دا جنت کوشش کوئ او کله دعاګانو کې چې غواړئ نو هم د الله نه غواړئ جنت الفردوس. دا غواړئ چې الله موږ له جنت الفردوس راکړي. موږ هم دا دعا کوو الله دې موږ له ټولو له هغه جنت الفردوس راکړي. الله رب العزت د جامو جوړولو کې چاته محتاج نه دی چې جامې به جوړول کېږي. نه نه الله رب العزت خو یې کن فیکون پرون تیر شي و بل ورځ کن فیکون اختیارات لري. دې ته ضرورت نشته چې دا به داسې کېږي. سړی به لګي یو سړی بولي شي راکوي. دا څومره خلک دی اوس په دې دنیا کې څومره په کروڑاو په یو وخت کې مسلمانان دي. نو دا مسله لګیا جو دوله بجامې جوړي سم کم زمانه نه آدم علیه السلام نه واخله یا که زموږ د پیغمبر نه واخله دا هغه وخت نه واخله دا دوله بس بجامې جوړي انو خلک به چلګي دي به دغه سي ګرځي. دا درو قصي دا غي خپې سرخ په نه بیا ښه واذکر فی الکتاب ادریس نو تذکرہ کړه خلکو ته په دې کتاب کې د ادریس علیه السلام انه کان صدیق النبی یقینا او رښتینی پیغمبر. ورفعناه مکانا لیو چت کړه موږ هغه لره اوچت زیت اوچت مرتبه تا. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا انبیاء علیهم السلام څومره چي دي دا کسان دي چې الله انعام کړل په دې باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریت آدم دا د ذریت د اولاد د آدم علیه السلام نه. د آدم علیه السلام اولاد وتولی وي سوچته داو نه وي چې دا پکې آله هو چتا نه د آدم علیه السلام اولاد دي. نو آدم علیه السلام هم انسان او محتاج نو دا انبیاء علیهم السلام ټول الله ته محتاج دي. وممن حملنا مانو دا اولاد دا چاچو چت کړي موږ د نوح علیه السلام سره او د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه د اسرائیل یعقوب علیه السلام د اولاد نه او دا چانه چې موږ ته لار خود الله ورکړو موږ هغه لرا کله چې بیان ولکېږي په دې باندې د رحمان ذات آیاتونه نو پریوزي دي سیده کون کې او جړه کون کې. فخلف من بعدهم خلف نورست راغلو د دینه ورستو ناکار خلق ناکار نائبان ازاء الصلاة زائق منزلرا وتبعوا الشهوات او تابعداري وکړه د خواهشاتو فسوف يلقون غيا مخامخيږي به د گمراهي سره د گمراهي د زه سره. بعضوی غیون وادن فی جهنم دا جهنم کې یو وادي ده د گمراهي چې کوم سزا ده نه هلته کې ملاوي. الا من تاب و آمن مگر کسان چې توبه ویسته ایمان راوړ عمل صالح وکړه اولئک يدخلون الجنه نو دا کسان داخليږي به جنت ته. ولا یظلمون شیئا ظلم بنه کولای کی په دی باندې دي چې داخله ولکیږي نو چرته بزي جنتونو ته. کم جنت ته جنات عدن جنت دامیشواری التي وعد الرحمن هغه چې وعده کړل رحمان ذات عبادو د خپل بندگانو سره بالغیب پنالی دلی. الله وی داسې زیت به یو بیم ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې زیت داسې نعمتونه دي ما لا عین رات چې وګونو چرته اورېدلی نه دي ولا اذن سمعت او نه چرته ما لا عین رات چې سترګو لیدلی نه دي ولا اذن سمعت او نه وګونو چرته اورېدلی ولا خطر على قلب بشر او د انسان په زړه کې د هغې په باره کې خیال هم نه دی ورتېر شوی. داسې نعمتونه دي. قرآن کریم کې الله وایي داسې نعمتونه دي چې تلظ به الاعین سترګې مزه اخلي اما تشتهي الانفس نفسونه چې څه غواړي هغه څیزونه وي. انه کان وعد ماتیا یقینا دا وعده د الله راتلون کی
وعده راتلونکي دا، وعده پوره کېدونکي دا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نا بوري پدې کې لغو خبره مگر د سلامتیا سلامتیا خبره بي. ولهم رزقهم، د دې لپاره رزق د دې په دې جنت کې بکرة واشیا، سبا او بیگا زنګ په شان دي نه، سبا بیگا سار بخوري نو بیا با ورپسې سلور غنټه صبر کې نو بیا بخوري، غرمه بخوري نو بیا بس سلور غنټه صبر کې نو بیا بخوري ما خام نه دا سي بني سبا بیگا مطلب هر وخت. تلک الجنت التي نورث من عبادنا، دا جنت ته هغه چې ورکو به موږ خپل بندگان الله من کان تقیا، هغه سوچي متقی پرهیزګار، متقیان پرهیزګاران چې څوک دی هغه به الله وي ورکوم. دې باندې بس کو دا نور به بیا و ان شاء الله. واذکر فی الکتاب موسی، تذکرہ کړه خلقو ته په دې کتاب کې د موسی علیہ السلام، انه کان مخلصا، یقینا دی خالص کړی شوی، چون کړی شوی، غوړه کړی شوی، وکان رسول النبی، او دی رسول نبی. ونادیناه من جانب الطور الایمن، आवाज़ को मंगा दता द कोही तोर द खी तरफना, वक़र्रबनाहु नजिया, नज़दीक को मंगा दे जान तराजदार, वहबना लहु मिन रहमतिना, और का मंगा दता द खपल रहमतना द दरोर हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर. वज़कुर फिल किताब इस्माइल, तज़किरा का दे खलकुता बदे किताब के दे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन्नहु कान सादिक़ल वाद, यकीनन दे रिश्तुनी वादे वाला, वकान रसूल नबी, वो दे रसूल नबी. वकान यामुर अहलहु बिस्सलात, او د حکم کا خپل اهل ته د مانځه او د زکات. وکانه عند ربی مرضیه، او د خپل رب په نسبانه چې الله ترازیو پسندیدو. واذکر فی الکتاب ادریس، تذکرہ کا د خلقو ته په دې کتاب کې د ادریس علیہ السلام، انه کان صدیقا نبیا، یقینا هغه ورشتونه پیغمبر. ورفعناه مکان علی، او چت کړه موږ هغه روچتی مرتبه ته. اولئک الذین انعم الله علیهم، دا کسان دي چې الله انعام کړو په دې باندې، من نبینا د پیغمبرانو، من ذریه آدم، دا اولاد د آدم علیہ السلام نو، من حملنا مانو، او دا کسان چې اوچت کړي موږ د نوح علیہ السلام سره، ومن ذریه ابراهیم، او دا اولاد د ابراهیم علیہ السلام، د اسرائیل د یعقوب علیہ السلام، او دا چې موږ هدایت ورته کړو، موږ ورکړو چون کړو. کله چې لوسته کې په دې باندې آیاتونه د رحمان ذات نو پریوزي دي سیده کوونکی او جړه کوونکی. فخلف من بعدهم خلف، نو رست راغلو د دینا، رستو د دینا ناکار خلق، ناکار نائبان. ازاو الصلاة، چې ضایع که مانځله را، وتبعوا شهوات، تابعداري وکړه د خواهشاتو، فسوف یلقون غیا، نو خامخا مخامخ کېږي به د دغې ګمراهۍ سره، د وبال د ګمراهۍ سره. الا من تاب، مگر هغه چا چې توبه وویسته، وآمن ایمان راوړ، عمل صالح وکړو، فاولئک یدخلون الجنه، نو دا کسان داخلېږي به جنت ته، ولا یظلمون شیئا، او ظلم به نه کېږي په دې باندې د څه. جنات عدن، داخلي کې به جنت ته، نو دا جنت وسې جنت د همیشوارې به، التي وعد الرحمن، چې وعده کړل رحمان ذات عبادو د خپل بندگانو سره، بالغیب پناه لیدلې باندې، انه کان وعده ماتیا، یقینا د وعده د الله دا پوره کړی شوي. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نا بوري په دې کې لغو خبره مگر یې به د هر طرف نه سلامتیا روغه خبره وي. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، او دې لپاره رزق د دې به په دې کې سبا او بیگا. تلک الجنت التي نورث من عبادنا، دغه جنت ته چې منګه ورکو د خپل بندگانو لا، د خپل بندگانو نه هغه چاله چې هغه متقی پرهیزګار، ځان د شرک نه ساتي، هغه له ورکو. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم قنا عذابك من المصيبات، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم احسن عاقبتنا.